یو کس وایي چې په ریډیو باندې د غیر محرم کس आवाज اورېدل چې هغه ډاکټر وي یا معلومات ورکوي دا څنګه دي؟ په ریډیو باندې جایز دي د आवाज اورېدل چې کله د هغې نه تلذذ نه اخلي. یو کس تپوس کړی دی چې الکوهل دا په شرابو کې اچولی کېږي او دا په بعضې سپریګانو کې استعمالیږي، نو آیا د دې سپری استعمال جایز دی چې په کوم کې الکوهل وي؟ او علما وایي چې استعمال جایز دی ځکه چې کله ته دا سپری وکړې نو د الکوهل ضایع شي او ستا بدن ته هغه خوشبويي دي. صرف یو کس تپوس کړی دی چې د کونډې او د مطلقې په عدت کې څه فرق شته او که نه، د دې دورانیه څومره ده؟ نو کونډه ښځه چې متوفی عنها زوجها وي د هغې خاوند وفات شوی دی، مړ شوی دی، د هغې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. 4 میاشتې او 10 ورځې به دا په کور باندې ناست دی. کوم کور کې چې په ژوند باندې خاوند دی ژوندی او د هغه سره یې وخت تېرولو په هغې کې به ناست دی، د هغې کور نه به بهر نه وځي، دا به ځان نه سوتره کوي او داسې جامې به نه اچوي چې خلک هغې طرف ته متوجه وي. 4 میاشتې 10 ورځې به دا ناست دی. دا به چا سره د نکاح خبرې نه کوي، دې ته به څوک د نکاح پیغام نه راستوي. نن سبا زنانا په دې باندې عمل نه کوي، اکثرې ښځې هغه تنګې شي، بس ته به وایې پریان پې کېناستل او هغه کور نه چې کوم دی نو دا لاړه شي، پلانکي کره لاړه، ډنګړي کره لاړه، دلته کې زه نشم کېناستی، زه نه جوړه کېږم، هیڅ خطر هم وطني او دا لاړه شي. هغه بیل شی دی چې کله څه خطر وي هغه د علماو او مفتیانو نه تپوس وکړی شي، بیا د هغې حل راوځي. او بل د مطلقې چې چا ته طلاق ورکړی شوی دی د هغې زنانه عدت چې کوم دی نو هغه 3 حیضه دی. 3 ماهوارۍ چې په هغې باندې تېرې شي نو د هغې عدت ختم شو او 3 ماهوارۍ په 3 میاشتو کې ختمیږي. او که چېرې د زنانه ماهواري نه راځي دا آیسه وي بوډۍ ده نو بیا په 3 میاشتو سره دا عدت پوره کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې د تهجد په وخت کې مثلا د هفتې شپه ده نو د هفتې والا دعاګانې لوستل پکار دي او که د جمعې والا دعاګانې لوستل پکار دي. شپه د ماښام نه شروع کېږي زمونږ شرعي روح سره، یعنی دا نن شپه چې را روانه ده له سبا ورځې سره وي، نو هسې خو دعاګانې هر وخت لوستی چې په هغې کې څه قید نشته دی. که مناجات الفقیر که څوک په ترتیب سره وایي نو مثلا د جمعې ورځ ده او را روانه شپه چې کوم دی نو دا د هفتې سره ده، نو د پیشبني په وخت کې به د هفتې دعاګانې وایي. یو کس وایي چې په یورپ کې ډیوټۍ ته تلل څنګه دي او په ډیوټۍ کې د ډیلیوري کار کول په هغې کې حرام شی وړل راړل د ډرایور دپاره دا څنګه دی؟ په یورپ کې دا معاملات کول جایز دي، البته حرام شی که چېرې دا د کافرو دپاره وي نو هغه وړی شي او که د مسلمان دپاره وي نو بیا نه شي وړی. البته د کافرو دپاره هم د حرام سیب د وړو اجتناب پکار دی. یو کس وایي چې په آخرت کې د جنت او دوزخ نه علاوه د جنت او دوزخ په منځ کې په دیوال باندې به څه کسان ناست دي چې نه به په جنت کې وي نه دوزخ کې، د دې په باره کې وضاحت وکړي. دې ته اعراف وایي او قرآن کریم کې په دې باندې یو سورت مسما دی سورت الاعراف، او په دې اعراف باندې به بعضې هغه کسان وي چې د هغوی اعمال حسنات او سیئات نیکۍ او بدۍ دواړه برابر دي. نو څه وخت به دی په دې باندې وي خو بیا به د الله جل شانه د طرف نه د دی په حق کې هم فیصله وشي د جنت ته تلو دی به هم. یو کس وایي چې زه په سرکاري پرایمري سکول کې استاد یم، زه پوره کوشش کوم چې زما نه په ډیوټۍ کې کوتاهي ونه شي، لیکن بیا هم کمی راځي نو د هغې ازاله څنګه کول پکار دي؟ ازاله هم دغسې دی چې کمی مه کو، عذر دی بیماری شو وغیره وغیره، د هغې د وجې نه که سړی پاتې شي نو عذر جدا شی دی، لیکن بغیر د عذر نه کوتاهي پکې نه دي کول پکار، دا خیانت دی. یو کس وایي چې دا نیلي سترګې چې دی چا وي اودي، د دې په باره کې معلومات کوم خلک وایي چې اودي سترګو والا انسان دا بدقسمتی او مونږ چې د زوی دپاره کومه رشته کوو نو د هغې جینۍ سترګې هم اودي دي. آیا دا خبره ټیک ده او که نه دا رشته وکړو که نه؟ په آخرت کې د اودي سترګو د نیلي سترګو تذکره شته چې کوم خلک په سزا کې د خدای په قهر کې او په عذاب کې مبتلا وي د هغې سترګې به نیلي وي اودي. نو دا د آخرت په اعتبار سره ده، د دنیا په اعتبار سره د هغې قسمت او بدقسمتي او ښه قسمت دا په دې سره نه معلومیږي، دا په خپل عمل سره دی، په حیا او پردې سره دی. که ستاسو خوښه یې هغه رشته نو زوی ته یې کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې د سړي د جما اراده نه وي او په روژه کې د کور واله سره په جما کې مبتلا شي نو دا څنګه ده؟ ګناه کبیره ده.
پروژه کې کورواله کول کورواله سره ګناه کبیره ده او د دې کفاره ده چې شپېتو مسکینانو ته به روټۍ ورکوي او 2 میاشتې به یا مسلسل روژې نیسي. یو کس تپوس کړی دی چې یو زنانه ده د هغې واده په بهر ملک کې یو پاکستانی سره شوی دی چې د هغه رهایش هلته دی. تقریبا 6 کاله یې وشول، 2-3 ځله پاکستان ته راغلی دی. اوس تقریبا 1 کال کېږي چې رابطه هم نه کوي او نه یې پته لګي او نمبر یې ټولې بلاک کړي دي. دې زنانه د هغې د خور نه تپوس وکړو نو هغه خاوند ورته ووایي چې نه طلاق ورکوم دې ښځې ته نه یې ساتم او حق زوجیت هم نه ادا کوي. اوس د دې زنانه دپاره څه کول پکار دي؟ د خله اخیستی شي او خله دې ته وایي چې خاوند نه ځان را خلاص کړي او خاوند ته په هغې کې خپل حق مهر او مال پرېږدي. او یا د مفتي صاحب نه وروسته بیا تپوس کوي. یو کس تپوس کوي چې د 100 روپو په ایزي لوډ باندې تقریبا 15 روپۍ راځي، آیا په دې کې د سود احتمال شته او که نه؟ ما ته پته نشته دی چې دا پیسې دی ولې وصولوي. که چېرې په دې کې دا پیسې د خدمت د وجې نه چې په هغې کې کومه عمله لګیا ده حق الخدمت اخلي نو بیا خو جایز دي، او که حق الخدمت دی نو بیا ظلم دی. یو کس وایي چې یو سړی هغه د خپل بدن سه حصه لکه ګرده وغیره بل چاته ورکړه او دی وایي چې دا د ثواب کار دی او په دې کې دلیل وړاندې کوي د قرآن پاک آیات چې د هغې ترجمه دا ده چې چا د یو انسان جان بچ کو د مر نه بچ کو نو هغه ټول انسانیت بچ کو. نو آیا داسې ورکول لا جایز دي او که نه؟ جبکې مونږ اورېدلی دي چې دا د الله پاک امانت دی او د الله جل شانه امانت کې خیانت نشي کولی. بهر حال انسان د خپلو اعضاو مالک نه دی چې یو سړی ووایي چې زما دا سترګه زما نه واخلئ او به فلانکي دی ورکوي، دا ګرده زما نه واخلئ فلانکي ته ورکوي. دی د دې مالک نه دی، د دې مالک الله دی. دا تا ته مستعار دا اندامونه الله جل شانه درکړي دي ته استعمالو، لیکن ته نه خرڅولی شي نه بل چا ته ورکولی شي، حرام دی. او چې کوم آیت کریمه دی د قرآن پاک د هغې مطلب دا دی چې د هغه د بچ کولو د انسان جایز طریقې سره منډه تړله وی. دا مطلب خو نه دی چې ته په ناجایز طریقه باندې هغه بچ. یو کس وایي چې یو سړی دی هغه په روژه کې د رمضان په میاشت کې روژې قصدن خوړلی چې د هغې تعداد معلوم نه دی، د هغې د کفارې د ادا کولو څه حکم دی، طریقې کار دی؟ آیا د ټولو روژو کفاره به ورکوي او که د یو روژې کفاره کافي ده؟ چې کله د نیت کړی و د شپې نه چې زه به سبا روژه نیسم او بیا د نیت نه پس روژه شروع شوه بیا یې ماته که، نو یو د هغې ماتول ګناه هم ده او بل به کفاره هم ورکوي. او که نیت یې نو کړی او بیا د هغه ماته که نو دا دومره لویه ګناه ده چې الله جل شانه د غصې نه د هغې سزا او کفاره هم نه ده ذکر کوي. یو کس تپوس کړی دی چې برید صفا کول سنت دي او که واړه کول سنت دي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې صفا کوئ، حلق کوئ، په چاړه باندې پرې کو. او امام مالک رحمه الله فرمایي چې واړه کوئ. دومره یې واړه کا چې د شونډې دا پورتنۍ شونډه چې ده چې د دې سرخۍ ته هغه دغه ویښتر ونه رسي. د امام صاحب مسلک دا دی چې صفا کولی شي. یو کس وایي چې د ګرمۍ په موسم کې په کموډ باندې واړه میږي وي یا نور حشرات وي، بیا د دې لرې کول دا ګران وي او په دې باندې چې سړی اودسمات یې کوي نو دا مشکل شي، ځکه چې اودسمات یې سره هغه حشرات او هغه کیړلي مړلي هغه متیازو سره بهیږي دننه لاړ شي. نو څه کول پکار؟ نو دا حتی الوسط کوشش کو چې لرې او که نه لرې کېږي نو بیا ته ګناهګارېږي نه چې هغه بولو سره لاړ شي. یو کس وایي چې موږ دکان جوړ کړی دی او یو نایي ته مو په کرایه ورکړی دی، لیکن بعضې خلک وایي چې ده ته د دکان په کرایه باندې ورکول ګناه ده. اوس آیا دا ګناه ده او که نه؟ که چېرې تا په دې نیت ورکړی چې دی پکې د خلکو ویښته په سنت طریقې سره جایز طریقې سره یعنی کلی او کمی نو بیا تا د کرایه اخیستل جایز. یو کس وایي چې یو سړی دی هغه په پیو کې اوبه ګډوي او بیا هغه خرڅوي او مونږ ته راکوي مفت. آیا دا خرڅول او د دې خپل استعمال څنګه دی؟ جایز دی که نه؟ خپل استعمال خو بالکل جایز دی،
ځکه چې په پيو کې مونږ اوبه واچو د هغې نه لسی جوړ کړو او چې چای سړی پخوي نو هم په پيو کې اوبه واچوي یا په اوبو کې پی واچوي نو اوبه په پيو کې اچول نفس دا عمل جایز دی د لسی په شکل کې وغیره وغیره، لیکن دا د پيو په شکل کې خرڅول دا جایز نه دی چې ته وایې چې دا پی دی او په هغې کې تا اوبه ګډې کړي نو دا غش دی، ملاوټ دی، دا نه دی جایز او په دې باندې چې کومه ګټه حاصله شوي دا هغه نه دی جایز. یو کس وایي چې مونږ ستا د خولې نه واورېدل چې په هر رکعت کې سورې فاتحې نه مخکې بسم الله ویل پکار دی، لیکن مونږ چرته ویلې نه ده او ستا د اورېدو نه مخکې مو نه چرته استاد او عالم نه دا اورېدلي دي، نو اوس مونږ څه چلو نو چې کوم تیر شو نو هغه خو لاړو تیر شو. اوس آینده دپاره چې کله قرات کې الحمد ووایې نو د هغې نه مخکې بسم الله ووایه. یو کس وایي چې د غاښونو د تکلیف په صورت کې چې کله ډاکټر مشوره راکړي چې په غاښونو باندې کور ولګو یعنی دې باندې ټوپۍ وخېجوه او بل څه حل یې نه وي، په شریعت کې د دې باره کې څه حکم دی؟ آیا غسل اوزي او که نه؟ او چې کله دا ټوپۍ لګېدلې وي نښتې وي نو غسل اوزي، او که چېرې دا جامه داسې لګېدلې وي چې دا ایستی شي په اسانه او کېښوی شي نو بیا یې وباسه او وینځئ او غسل کو، او که داسې فکس لګېدلې وي نو بیا غسل کېږي. یو کس وایي چې ما اورېدلی دي چې کله مقتدي د امام سره صرف رکوع کې شامل شو نو هغه رکعت مکمل شو، نو زما سوال لري چې په دې کې قیام خو ونه شو نو بیا دا رکعت څنګه مکمل شو؟ حالانکه قیام خو فرض دی، نو چې د الله رسول فرمایي چې رکعت مکمل شو نو بس به مکمل شوی دی، او چې کوم سره نه مکملیږي مثلا رکوع م وشوه نو هغې سره رکعت نه دی مکمل. چې کله په رکوع کې د امام سره شریک شوې نو ستا دا رکعت وشو. بل تپوس یې کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې د دویم اذان جواب ورکول پکار دی او که نه؟ او که جواب ورکول دی نو په زړه کې دي که په ژبې سره دي؟ د دویم اذان جواب ورکولی شي او په زړه کې ورکو، په ژبه باندې هم ورکولی شي، څه حرج نشته دی، لیکن دنیوي خبرې نشي کولی. بل تپوس یې کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې سورې کهف څه وخت ویل افضل دي؟ د دې وخت نه دی راغلی، د جمعې په ورځ باندې چې څه وخت یې ووایې نو سورې کهف ویل افضل دي، که د چا نه پاتې شوي نو مازدیګر یې ویلی شي. یو کس وایي چې سګرټ امام صاحب سګرټ څکي سګرټي وي په ده پسې مونځ کېږي او که نه؟ او مونځ ورپسې کېږي، مونځ ورپسې کېږي او دا سګرټ د ده ځان ته یو بد عمل دی، د نه ځان ساتل پکار دی، ځکه چې په دې کې ایذا ده، ده ته هم نقصان دی او خلکو ته هم پکې نقصان دی.